څنګه چې تاسو ته معلومات دي ملګرو چې مجیب زلمي یو ځل بیا په عوامو باندې یو رایه پرېښې ده. څه شعرونه مخې ته راوړي دي هغه شعرونه واورئ نو موږ نه رایه غوښتې ده. زه خپله رایه در کوم، تاسو را سره کمنټس کې خپله رایه شریک کړئ. مجیب زلمي واورئ بیا درته زه وایم چې د دې څه تشریح ده. بل می منز بلا قبله کافره، زما ایمان متزلزل، زما سجده کافره. زما خدای کاڼې، زما خدای په اور کې سره اوسپنه، زما په هر منز کې رام رام، زما توبه کافره. او زه د جنت په دروازه کې منکر شوی بنده، زما په اور مینه شوی عقیده کافره. دغه درې شعره تاسو یې تشریح وکړئ. ملګرو مجیب زلمي شعرونه تاسو واورېدل. دا ووایم ملګرو د دې د تشریح مطابق چې د شاعر سوچ ته څوک نشي رسېدی. زه خپله شاعري کوم، تاسو ته معلومات دي. نو د شاعر سوچ ته ځکه څوک نشي رسېدی چې هغه ټایم سره شاعر ته ذهن ته څه خبره راغله هم د هغې مطابق شعرونه وایي. نو شاعر داسې چېرې دا نه چېرې هغه یو پلان جوړ کړي چې زه په دې لیکل کوم. یو داسې شاعري چې هغه یو سوچ مخې ته راشي، د ده چې کومه سوچ دی ملګرو هغه مکمل هغه هندوانو طرف ته دی. څنګه چې زه اوس په مور بیبې باندې یو نظم جوړوم، زما د مور طرف ته اشاره وي. یو عاشق وي هغه په خپله معشوقه باندې شاعري کوي، نو د هغه سوچ معشوقې طرف ته. نو دې وخت کې چې کوم دی د هغه سوچ دقه هندوانو طرف ته دی. هغه د هندوانو چې کوم عبادت دی هغه مخې ته راوړی. څنګه چې تاسو د پښتنو هغه یو لفظ اورېدلی دی، متل غوندې هم دی چې هندو ستړی او خدای ناراضه. نو د هندوان خو خپل سوچ برابر دی چې موږ عبادت کوو جنت به وي دا به وي، خو زموږ چې کوم ایمان دی الحمدلله نو زموږ دا ایمان دی چې هندوان چې کوم دي هغوی مکمل په غلط دي. نو د مجیب زلمي سوچ هغه خو به هغه ته پته وي چې دا هغه څه سوچ دی یا په کومه سوچ باندې راغلی دی. دغه شعرونه مخې ته راوړي دي، خو زما خپله رایه دا ده چې دا هغه ته څوک نشي رسېدی. او مجیب زلمي یو تکړه هلک دی. بله اهم خبره دا ده ملګرو چې اوس د شعرونو یو څو لفظونو د وجې هغه خپله هم و چې زه د علماو سره ناست هم کوم، غالبا چې حافظ هم دی د قرآن. څوک د یو څو شعرونو دپاره ځان د دین نه بهر کوي. تاسو وایئ ملګرو چې اوس په دې 300 شعرونو باندې دا دومره ضروري و دا شعرونه چېرې مجیب زلمي په دې سوچ باندې راوړه چېرې په ما د کفر فتوی ولګي یا زه د دین نه خارج شمه. نه، مجیب زلمي به دا چېرې هم دا سوچ نه کړی چې زه د دین نه د یو څو شعرونو د وجې بهر شم. دې وخت کې موجود یو ملګرو تاسو به وایئ چېرې ذهن ناشنا دی. نو دې وخت کې په تالاش خرکنۍ کې موجود یو ډېر زیات ګران ډېر زیات خوږ مشر باجاجي صاحب د زوی واده د دعوت یې کړی. نو راغلي وو ټول د سوشل میډیا چې څومره هم ملګري دي ډېر زیات ګران ډېر زیات محترم هغوی هم په دې وخت کې موجود دي. هغوی نه پې هم رایه اخلو. سلمان بھائی څه به ویل غواړې د مجیب زلمي چې کوم شعرونه دي؟ یاره جي شاعري خو مونږ واورېدله او زه که نه یم هر چاله پکار دی چې دې ته لاول سوچ وکړي او دغه لږ تحقیق وکړي او د خپلو ذهن نه چې کوم دی ښه کار والي نو بهتر وي. او چونکې هسې نه چې هغه شاعري کړې په هغې باندې چې کوم دی ډېر خلک هغه د کوپر ته ورسوي. لکه ما به یو ویډیو هم کته چې هغه داسې الفاظ پسې استعمال کړي دي چې یاره وایي دا د دوباره کلمه ووایي او سړی چې کوم دی د ایمان خلاص شوی دی. حمزه په کوم سوچ یې کړې ده نو هغه به کیدای شي چې هغې هم څه ورځې بعد په خپله تشریح وکړي. او بالکل هغه به تشریح مخې ته راوړي. خو لاول زموږ د مسلمانانو سوچ ګوري چېرې په ما باندې کمې کمې فتوې لګي. حمزه بھائی نوید بھائی تاسو ډېره مننه. مجیب زلمي شعرونه موږ واورېدله خو هغه چې کومه شعرونه ویلي دي هغه په دې عوامو باندې یوه خبره پرېښې ده چې تاسو یې تشریح وکئ. که موږ او تاسو د ده مخکې شعرونو ته وګورو په هغې باندې د کوپر پت ولګېدلې وه، بیا چې هغه خپله تشریح کله وکړه نو هغې نه بعد بیا خلکو ویل چې یاره موږ په غلط او دا په حق. او دغه شانتې مخکې چې زموږ کوم غټ غټ شاعران تېر شوي دي هغه هم دغه شان شعرونه ویلي او بیا په هغې باندې چې کوپر پت ولګېدلي بیا د هغې تشریح هغو وکړه بیا خلکو ته پته ولګېده. نو مجیب زلمي چې کومه شعرونه ویلي دي دې کې یو ذات له یو مذهب به زه یاد کړم چې هندوانو طرف ته دې کې اشاره شوې ده. زموږ اسلام په دې کې نه دی ټاچ شوی. او جي نوید بھائی څه به ویل غواړې ځکه چې سوشل میډیا به ګرمه ده اوس په مختلف قسم رای راځي نو که مونږ یو ښه میسیج ورکړو نو ډېر به ښه. نوید بھائی ډېره مننه. زه به صرف دونه ویم که نه چې موږ ته د یوې خبرې د حقیقت پته نه وي نو په کار دا ده چې هغې باندې موږ په هغه کس باندې موږ فتوا نه لګوو. او څنګه چې تاسو وي چې سوشل میډیا به ګرمه وي نو ګوره بعضې خلک وي هغه د خپل ویورز دپاره دغه قسمه غلط دغه کوي که نه چې په بل انسان باندې زه تنقید وکړم. نو هغه یو ډېر تکړه ځوان دی او نوید بھائی تاسو ته به پته وي چې شاعر چې کوم سوچ وي نو هغې ته عام انسان نشي رسېدلی. تاسو په خپله باندې ماشاءالله ډېره ښکلې شاعري کوئ هغې تاسو به ښه پته وي که نه. نو په کار دا ده چې موږ ته د یو کس د حقیقت پته نه وي نو په هغې باندې موږ خپله رایې بلکل نه ورکړو. رحمان غني بھائی
سب ویل غواړي مجيب زلمي و یو ځل بیا داسې الفاظ راوړي دي چې استعمالول نه بالکل کوم الفاظ چې د خلکو هغه موږ په خپل واوري دا مجيب زلمي چې کوم دی یو نایس یو پښتون انسان دی او شاعر چې کوم دی دغه یو خپل سوچ هغه د سینه کوي چې د یو شو شاعر یو سو ټکو د پاره د دین نه وځي صحیح شو دغه چې اشاره ده دغه بوتانو طرف ته دغه بګوانو طرف ته دغه الفاظ راوړي صحیح شو موږ پښتنو کې دا شی چې پښتون په وړاندې باندې دي نو موږ ولخپی وو صحیح شو زموږ سوچ دونه نشته ځکه چې یو ویډیو مې وکړ نو بل وای کلمه دی وای بل وای نکاح دی وتړي صحیح شو د مجيب زلمي سوچ ویری ګډ نایس اپریشیټ کوم او سپورټ کوم زموږ سپورټ په سر تر اخره پورې ډیره زیاته مهرباني بس کوشش کول پکار دی چې داسې قسم الفاظ مراوړي د هغه د پاره چې دغه خاندان څوک ټارګټ کی یا د دین نه بهر کول دا زمون کار نه دی چې رمونږ دی سړی د دین نه بهر کو په یو څو لفظونو باندې بس دغه سوچ چې کوم دی سوال نه پیدا کیږي چې په دې سوچ باندې ویلي چې زه په د دین نه بهر شم تاسو وایي ملګرو کمنټس کې موږ سره خپل رائے لازمي شریک چرته مې الله مخادابات خوشاله ساته دل الله